ورفعنا لك ذکرک محبوبہ منستا ذکر پورته کړی دی او رب او فرمایل اے زما پیغمبره اے محمد عربي تا ته یو جمله ویم په کم ځای کې چې زما د رب نوم دی کم ځای کې چې زما د رب نوم راځي ورپسې به جوخ ستا د پیغمبر نوم راځي ټول څوک سره میں خاص طور پر انڈیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں تمام دنیا کو بتانا چاہتا ہوں ان لوگ کے کنجری اور کتوں کے اولاد کو بتانا چاہتا ہوں میرا آواز میڈیا پر پہنچ رہا ہے جس جگہ میرا نام تو تیرا نام زمارت فرمائے کلمے میں دیکھ کلمے میں میرا نام تو تیرا نام اذان میں میرا نام تو تیرا نام اقامت میں میرا نام تو تیرا نام نماز میں میرا نام تو تیرا نام گویا درخت کے پتوں پہ میرا نام تو تیرا نام آسمانوں پہ میرا نام تو تیرا نام زمینوں پہ میرا نام تو تیرا نام گویا فرشتوں کے زبان پر میرا نام تو تیرا نام درندوں کے زبان پر میرا نام تو تیرا نام انسانوں کے زبان پر میرا نام تو تیرا نام عرشوں پہ میرا نام تو تیرا نام فرشوں پہ میرا نام تو تیرا نام انبیاء کے زبان پر میرا نام تو تیرا نام تورات میں میرا نام تو تیرا نام زبور میں میرا نام تو تیرا نام قرآن میں میرا نام تو تیرا نام جہاں میری خدا کی خدائی ہے وہاں تیری مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے کم دیکھے چھو زمان ورفعنا لک ذکرک محبوبہ منستا ذکر پورته کړی دی او رب او فرمایل اے زما پیغمبره اے محمد عربي تا ته یو جمله ویم په کم ځای کې چې زما د رب نوم دی کم ځای کې چې زما د رب نوم راځي ورپسې به جوخ ستا د پیغمبر نوم راځي ټول څوک سره میں خاص طور پر انڈیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں تمام دنیا کو بتانا چاہتا ہوں ان لوگ کے کنجری اور کتوں کے اولاد کو بتانا چاہتا ہوں میرا آواز میڈیا پر پہنچ رہا ہے دا عائشہ خبره کوم نن تاسو وګورئ یو ښځه په انډیا کې یو پلیته کنجره را لګېدلې ده او د آقای نامدار محمد عربي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په شان کې کومه ګستاخي کړې ده تاسو اورېدلې بیډیا ډکه ده هغې کنجرې د آقای نامدار محمد عربي په ذات باندې ګوته اوچته کړې ده او زه تمام مسلمانانو ته اپیل کوم میں خاص طور پر انڈیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں تمام دنیا کو بتانا چاہتا ہوں ان لوگ کے کنجری اور کتوں کے اولاد کو بتانا چاہتا ہوں میرا آواز میڈیا پر پہنچ رہا ہے کوئی بھی ہمارے نبی پر انگلی اٹھائے گا تو رب کعبہ کی قسم ہم وہ ہاتھ کاٹ دیں گے کوئی بھی ہمارے پاک پیغمبر محمد عربی کے خلاف غلط اور غلیظ زبان استعمال کرے گا تو رب کعبہ کی قسم ہم وہ زبان کاٹ دیں گے ہم ان کے سروں کو تنے سے جدا کر دیں گے ہم کچھ بھی برداشت کر سکتے ہیں ہم اپنے پیغمبر محمد عربی محمد رسول اللہ کے ایک موئے مبارک کی گستاخی بھی برداشت نہیں کر سکتے ارے تکبیر ارے تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سکولی شو مونږ هر سکولی شو لیکن د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک پشان کې یو لفظ د اغې د ویښته مبارک ګستاخی نشم برداشت کولی او تاسو ته د ګستاخ خبره کوم کوم ځای کې چې ګستاخ و که هغه په بیت الله شریف کې ولې نو که په حرمینو کې ولې نو که د بیت الله په غلاب کې پټو په مکه کې چې کله فتح مکه وشوه یو مسلمانو عبدالله ابن خطل نامه خبرې ته توجه کوئ د عبدالله ابن خطل مسلمان شو نبی علیہ السلام مبارک د زکات والی ګرځولو زکات به اصولو د سره یو مسلمان غلام مو وی دی چې ته په سفر باندې لاړه هغه غلام ته وی دی عبدالله ابن خطل ورته وی زما د پر روټه تیار کړه و چې کله روټه تیاروله نو بس خوب په غلبه کړی دا هغه غلام اود شوی دی د عبدالله ابن خطل لاغه غصو چې زه اوګې مودي اود شو گویا په اودو باندې خنجر ول په سیده کې خخ کو شهید کړه ما خبره ته توجه کوي و چې دا او قتل دا خو شهید شو او که زما پیغمبر ته پته ولګي دا عدل والا ذات ته د ما محترم که زما پیغمبر ته پته ولګي دا عدل والا ذات دی او قسم دی به ما قصاص کی مال او خانه واغستل او تخت د مکې لا فتح نو شو مکه کې پټ شو وای چې کله مکه فتح شو زما پیغمبر او فرمایل چا چې خپل ورونه ځان پسې بند کړ دی په امن شو څوک چې د ابو سفیان په کور کې دن نشو دی په امن شو گویا زنانا بوډاګان ماشومان
په امن شو، چا چې تورې وغورځولې په امن شو، څوک چې بیت الله ته حرمینو ته راننوته ومن دخله کان آمنا، څوک چې بیت الله ته راننوته په امن شو. گویا ټوله دنیا په امن شو، لیکن د یو څو کسانو نبی اسلام د قتل اعلان وکړ چې پای کې عبدالله ابن ختلو چې ورته د الله رسول قرآن کې الله فرمای ومن دخله کان آمنا، څوک چې حرمینو ته راننوځي دی په امن شو، د دوی وینه په امن شو. د الله رسول عبدالله ابن ختل د بیت الله شریف په غلاب کې پټ دی. نبی اسلام مبارک وفرمایل په دغه غلاب کې ته سر ووخه، صحابه راله د گویا د مقام ابراهیم د حجر اسود په مابین کې ته قتل کو سره تی وو. د ما محترم دا د مونږ ایمان او جذبه ده چې کله د نبی اسلام مبارک په شان کې ګستاخی وشو. نن به ان شاء الله د جمعې د دې مونږ په 2 بجې ان شاء الله ختم نبوت چوک کې تمام مسلمانانو ته اپیل دی چې څوک گویا شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه فرمای څوک چې د ختم نبوت په دفاع کې 2 قدمه والی 2 قدمه د ختم نبوت په دفاع کې 2 قدمه او چلیږي وای زما رب او فرمایل ما د جنت اعلان وکړو څوک سره سبحان الله. تمام مسلمان وزو کنه ان شاء الله اپیل له څوک چې ضلع سوچت کې کم چې د پیغمبر عاشقان ضلع سوچت زوبه ان شاء الله الرحمن او تاسو ته بل خبرم کوم اخیره خبر کوم کوم اوخکا چې د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک د شان د وجنه د سترګو نه وبېږي. امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي کوم اوخ کې چې د پیغمبر په عیشه کې وبېږي وی هغه اوخ کې بم نه او چې پرې د چې په رخسار باندې را بېږي، هغه اوخ کې بم نو چې پرې د چې په رخسار را بېږي، ځکه دا هغه پاکي اوخ کې دي. زما رب او فرمایل چې دا زما د حبیب په عیشه کې ستا په رخسار باندې راغلي او ستا رخسار په دې باندې زه داسې منور کوم په کوم رخسار باندې چې د پیغمبر په عیشه کې اوخ کې وبېږي او هغه اوخ کې په کوم رخسار وبېږي هغه رخسار د جهنم وسوځي. دا د موږ ایمان او عقیده ده الحمدلله. نو زم ټول مسلمانانو ته اپیل دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک عاشقي د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک امتی بنداس روزه بنداس کستا پلار ولینو ستارو ولینو د نبی صلی الله مبارک پشان کی ګستاخی وکړه قسم دې سر ته قطع سر ته اوخه دا مګوره چې دا سوکته دا مګوره چې دا مې پلار دې کې مرور دی دا مګوره چې دا مې مور ده د پیغمبر پشان کی ګستاخی وکړه سر ته قطع کا گویا پتا باندې جنت واجب شو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین وصلی الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب. يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك سلام